بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 185 نمبر درس دی. د حروف عامله 11 او 12 نمبر قسم شروع دی. دا ټول 14 قسمونه دي. دینه مخکې 10 قسمونه شوي. نن به ان شاء الله 11 نمبر لام تاکید وایو او 12 نمبر به حروف زیادت وایو چې زائد حروف کم راځي. نو لام تاکید دا کم لام تاکید څه ته وایي؟ د لام تاکید تعریف زده کوي. دا لام تاکید همیشه مفتوح وي، په ده باندې همیشه زبر راځي او په اسم باندې هم راځي او په فعل یعنی دوانو باندې داخليږي. په اسم او فعل دوانو کې داخليږي او په اسم کې تاکید پیدا کوي، زور پیدا کوي او په فعل کې زور پیدا کوي او په معنی کې ورله زور پیدا کوي. د اسم مثال لزید افضل من عمر، زید د عمر نه ډیر زیات افضل دی، ډیر زیات بهتر دی. نو دا ډیر زیاتوالی معنا پکې د لام د زیدون سره چې کوم لام لګیدل دا لام مفتوحه، دا دې ته لام تاکید وای، دا لام مفتوح وي همیشه لپاره. او د فعل مثال لینصرن زیدون، دا ینصرن دا فعل ماضی ده، په ده باندې چې کله لام تاکید ولګېدو دا لام د زور د پاره په کلمه کې په اسم یا فعل کې تاکید پیدا کوي. نو لینصرن زیدون، هغه به زید به خامخا مدد کوي، زید به خامخا مدد کوي. نو دې ته لام تاکید وای او دا لام تاکید په اسم او فعل دواړو داخليږي او په دغه اسم او فعل کې تاکید پیدا کوي. اوس 12 نمبر حروف زیادت ته. حروف زیادت څه ته وایي؟ یعنی هغه حروف چې هغه په یو کلمه کې زائد وي، یعنی په لفظ یا په کومه کلمه کې چې دا زائد وي نو هغه کلمه کې چې موجود وي نو فایده وي، یعنی هغه کلمه کې حسن پیدا کوي، په هغه کلمه کې لږ تاکید پیدا کوي، خو چې که نه وي پکې نو څه نقصان یې نه وي. نو دا د حروف زیادت تعریف دی. حروف زیادت تعریف اول زده کوي. دا هم ټول د دې پوره تفصیلاتو لیکل ځکه دا په هدایت النحو کې تاسو ته راځي، په قافیه کې به راځي، اشاره جامع کې به راځي. نو ما دا هغه ځای سبقونه هم تاسو ته آسان که، حالانکه په کتاب کې دومره تفصیل سره نه دي. په کتاب کې صرف لیکلي دي حروف زیادت او دا حروف زیادت 8 دي، بس دومره ته لیکلي. بیا دا ته صرف د هغې مثالونه لیکلي، بس نور د هغې تفصیل نه دی لیکلی. ما نن دا سبقونه ډېر باریک باریک لیکلي، ډېر نری نری مې لیکلي دي، خو کوشش مې دا و چې دا د حروف زیادت چې کوم 8 قسمونه دي د هر یو قسم تفصیلات مې لیکلي دي مختصر. نو ما وی چې هغه په یو سبق کې راشي. نو حروف زیادت د حروف زیادت تعریف. حروف زیادت داسې حروف ته وایي، حروف زیادت داسې حروف ته وایي چې کله دا حروف یعنی دا حروف زیادت په کلام کې موجود وي، په کم کلام کې موجود وي نو فایده وي، او چې کله دا حروف په کلام کې موجود نه وي نو هیڅ نقصان یې نه وي، نو دا زائد وي، د دې څه نقصان نه وي. او دا حروف زیادت، دا حروف زیادت 8 دي. اول نمبر څه شی دی؟ ان دی. ان دا ان چې دی د دې ان خپل مقامات ښودلي چې د دې څیز نه مخکې وي یا د دې څیز نه وروسته وي نو دا به بیا زائد وي. اول نمبر ان دا حرف زیادت دی. ان حرف زیادت ته، ما حرف زیادت ته، لا حرف زیادت ته، من حرف زیادت ته، کاف حرف زیادت ته، با حرف زیادت ته، لام حرف زیادت ته. نو دا اخیری سلور چې پکې دي من کاف با لام، دا حروف جاره والا من کاف با لام دي. او دا ان ما او لا دا به ان شاء الله تفصیل سره دا ټول وایو. جی د دې حروف زیادت د زائد استعمالیدو مقامات، یعنی چې کم ځایونو کې دا زائد استعمالیږي. نو اول نمبر د ان تفصیل بیانای. د 1 نمبر ان په 2 ځایونو کې زائد استعمالیږي. ان په کم ځایونو کې زائد استعمالیږي. نو راځي چې اوس وورو. کله چې د ما نه پس ان راشي، چې کله د ما نه پس ان راشي نو دا ان زائد وي، دا ان زائد وي. لکه ما ان رأیت زیدن، نو دلته کې دا ان چې دی که نه دا د دې ما نه پس راغلی، د دې ما نه پس دا ان راغلی، نو دلته کې دا ان زائد دی. ټیک شوه؟ لکه ما رأیت زیدن، د دې مطلب دا دی ما رأیت زیدن، ما زید نه دی لیدلی. ما ان رأیت زیدن بیا یې مومقه معنا ده، ما زید نه دی لیدلی. ټیک شوه؟ خو دا ان پکې استعمال شو نو کله چې د ما نه پس ان راشي که نه نو دا ان زائد وي. 2 نمبر کله چې د لم معنی پس، دا لم معنی که نه د دې لم معنی پس ان راشي نو زائد وي. لکه فلما ان كان من المقربين، دلته لما دی، لما د دې نه پس دا ان راغی ان، نو دا ان زائد دی. فلما
ان کان من المقربین. دلته دا ان دلته کې دا ان دا زائد دی او دا چې دی د که په کلام کې وي نو فایده وي د زائد یعنی د دغه د تاکید معنی پکې پیدا کوي او حسن په کلام کې پیدا کوي. خو که نه وي پکې که نه نو بیا یې څه نقصان نه وي نو پر ترجمه کې د ترجمه نه کوي ښه. لما ان کان من المقربین اوسه پورې هغه د مقربینو نه نه دي. فلما ان کان من المقربین بس هر کله چې هغه د مقربینو نه نه دي ٹھیک شو. نو ان کان من المقربین دلته د لما نه پس چې کله ان راشي نو دا زائد وي نو د ان خبره ختمه شوه د 1 نمبر. اوس د 2 نمبر د ان خبره کوي. نو ان هم په دوو ځایونو کې استعمالیږي زائد استعمالیږي. ان په دوو ځایونو کې زائد استعمالیږي. دا ته وایي کله چې د لما شرطیه نه پس ان راشي نو دا ان به زائد وي. لکه فلما لما دی لما دا لما شرطیه دی. ان جاء البشیر فلما ان جاء البشیر نو دا د لما نه پس دا ان راغی نو دا ان اوس زائد دی. ٹھیک شو جی. خجی 2 نمبر او کله چې د قسم او د لو په منځ کې ان راشي نو دا ان به بیا زائد وي. لکه والله ان لو قام زید. اوس وګوره دلته والله دا قسم دی او دا لو راغی نو تا ته وایي چې کله د قسم او د لو په منځ کې ان راشي نو وګوره دا ان پکې راغی دا ان نو تا ته وایي چې دا ان به بیا زائد وي. والله لو قام زیدون. ٹھیک شوه. ها اوس تا ته 3 نمبر وایي 3 نمبر ما دی ما. ٹھیک شوه. دا 1 نمبر انم وشو 2 نمبر ان وشو اوس 3 نمبر ما دی. نو تا ته وایي ما په څلور ځایونو کې زائد استعمالیږي. دا ما چې دی که نه دا څلور ځای کې دا زائد استعمالیږي. نمبر 1 کله چې ما د ما اذا نه پس راشي دا ما چې کله د اذا نه پس راشي نو زائد به وي. د ما چې کله د اذا نه پس راشي د دې ما نه مخکې چې اذا وي که نه نو دا ما به بیا زائد وي. لکه اذا دلته کې دا اذا نه پس ما راغی نو دا ما زائد دی. اذا ما تخرج اخرج. ٹھیک شوه. او 2 نمبر کله چې د متا نه پس ما راشي د متا نه پس چې کله ما راشي لکه نو بیا به هم زائد وي. لکه متا وګوره دې متا نه پس دا ما راغلی متا ما تقم اقم نو وګوره د دې متا نه پس ما راغی نو دا ما اوس زائد دی. ٹھیک شوه. او 3 نمبر او کله چې د عین نه پس ما راشي لکه اینما کنتو نو ګورئ دا عین دی د ده نه پس دا ما راغی دا عین دی او د ده نه پس دا ما راغی نو دا ما زائد دی دلته. خجی او 4 نمبر وایي او کله چې د ان شرطیه نه پس دا ان دی د دې ان شرطیه نه پس ما راشي نو زائد به وي. لکه اما ترین من البشر احدا. دا اما چې دی که نه دا اما په اصل کې ان او ما دی. وګورئ نو دا دلته کې بیا د تجوید قاعده استنباط شوی. کله چې د نون ساکن نه پس حروف یرملون نه یو حرف راشي نو دا نون ساکن به په هغه حرف کې مدغم شي. نو وګورئ دلته کې دا نون ساکن دی د ده نه پس ما راغلی. دا ما د حروف یرملون یا یرملون نه دی. یرملون یا را میم لام واو نون نو یا را میم پکې راغی نو د نون ساکن نه پس میم راغی نو دا نون ساکن په دې میم کې مدغم کو نو دا نون ساکن نه ویل کېږي. دا حمزه ډایرکټ د میم سره وویلی شي او دا میم مشدد شي. نو خجی نو دا اما په اصل کې ان ما دی. نو دلته د نون ساکن نه پس چې ما راشي نو ادغام د وجې اما ویل کېږي او لیکل کېږي هم. ٹھیک شوه. خجی اوس تا ته وایي 4 نمبر دا 3 نمبر وشو 3. اوس 4 نمبر لا دی. لا په 2 ځایونو کې زائد استعمالیږي. دا لا چې دی لام الف لا دا په 2 ځایونو کې زائد استعمالیږي. اول نمبر کله چې د واو عاطفه نه پس دا لا راشي نو زائد وي. لکه ما عندي درهم ولا دینار. ما عندي درهم ولا دینار. وګوره دلته واو عاطفه دی. د دې واو عاطفه نه پس دا لام راغلی لام الف لا راغلی نو دا لام زائد دی. ما عندي درهم ولا دینار. ما سره درهم او دینار نشته.
او دویم نمبر کوم ځای کې لا زائد استعمالیږي کله چې د باب قسمه یقسمونه مخکې راشي د قسمه یقسمونه مخکې چې لا راشي کنه نو بیا به هم دا لا زائد وي لکه لا اقسم بهذا البلد نو لا دلته کې د قسمه یقسمونه اقسم معنی را زه قسم کوم زه قسم خورم نو لا دلته کې زائد د ځکه چې د اقسم باب قسمه یقسمونه راله نو ځکه دلته کې دا لا زائد ده ٹھیک شو جی نو لا مو شو اوس درته وی من چې ده کنه من پنځم نمبر من په یو ځای کې زائد استعمالیږي من په یو ځای کې زائد استعمالیږي کله چې من د فعل ماضی منفی فعل ماضی وي او منفی وي په نکره فاعل داخل شي د فعل ماضی منفی په نکره فاعل باندې چې کله دا من داخل شي کنه نو بیا دا من زائد وي لکه ما جاءنا من بشیرین اصل کې دا بشیرون دی بشیرون نو دلته کې دا جاءنا دا د بشیر چې دی دا د جاء د پاره فعل دی نو دا ما جاء فعل منفی ده او د دې نه پس دا من راغلی دی نو دا من زائد دی دا اصل کې ما جاءنا بشیر ولا نذیر ٹھیک شو خجی اوس تا ته وایي دا شپږم نمبر کاف دی کاف شپږم نمبر کاف هم په یو ځای کې زائد استعمالیږي کاف کوم ځای کې زائد استعمالیږي په یو ځای کې زائد استعمالیږي هر کله چې کاف د تشبیه دپاره راشي چیرې دا کس د په شان دی د هغه تشبیه ته موږ وایو په شان ٹھیک شو د تشبیه دپاره راشي نو بیا دا کاف زائد وي لکه لیس کمثله شیء یعنی د الله پاک په شان هیڅ څوک نشي کېدی نو دلته مونږ وایو په شان او دلته کې کتاب کوي تشبیه ورله ورکړه نو لیس کمثله دلته کې دا کاف جاره چې دی دا زائد دی نو دا کاف زائد دی ځکه دا د تشبیه دپاره استعمالیږي اوس درته وایي اووم نمبر با ده با نه اووم نمبر لام دی او اتم نمبر بیا با ده نو دا لام چې دی کنه لام هم په یو ځای کې زائد استعمالیږي کوم ځای کې زائد استعمالیږي هر کله چې لام په فاعل داخل شي لکه فاعل سره چې لام ولګي نو بیا دا لام زائد وي لکه ردف لکم نو دلته کې کوم سره چې دا لام لګېدلی دا لام زائد دی ٹھیک شو اوس تا ته وایي با دا لام مو شو دا اووم نمبر لام مو شو اوس اتم نمبر با ده نو با چې دی دا په شپږ ځایونو کې زائد استعمالیږي نو تا ته اوس دلته کې وایي با په شپږ ځایونو کې زائد استعمالیږي نمبر 1 هر کله چې د ما مشبه بلیسه د ما مشبه بلیسه په خبر د ما مشبه بلیسه په خبر با داخله شي نو دا با زائد وي د ما مشبه بلیسه یو اسم وي او یو خبر وي نو هغه اسم باندې نه د ما مشبه بلیسه نه پس اسم وي او بیا وروسته د هغې نه پس خبر وي نو خبر باندې چې کله با ولګي نو دغه با زائد وي لکه ما زیدون نو دا ما مشبه بلیسه دی دا زیدون د دې ما مشبه بلیسه اسم دی او قائمون خبر دی نو د قائمون باندې دا با جاره ولګي ده نو دا با زائد ده نو تا ته وایي د ما مشبه بلیسه په خبر باندې چې کله با ولګي نو دا با زائد وي ٹھیک شو نمبر 2 هر کله چې با د حل استفهامیه نه پس راشي حل استفهامیه نه پس چې کله با راشي نو زائد وي لکه هل زید بقائم دا اصل کې دی زید قائم دا زید ولاړ دی نو بیا تی څوک تپوس کوي هل زید قائم آیا زید ولاړ دی نو دلته کې حل استفهامیه په دلته کې خبر باندې با جاره راله نو دا با زائد ده دا دو شو اوس دا تدریم نمبر وای هر کله چې با په فاعل داخل شي نو زائد وي لکه کفا بالله دا کفا فعل دی دا لفظ الله ولا فاعل دی نو په د باندې دا با جاره داخله شوې ده په لفظونو کې عمل کړی دی خو معنی کې ورله یعنی دا چې ده دا با زائد ده ٹھیک شو لفظي عمل کوي خو معنوي عمل نه کوي ٹھیک شو نو کفا بالله شهیده او څلورم نمبر هر کله چې با په مفعول داخل شي
دا با چې کله په مفعول داخله شي نو زائد وي لکه خذ بیدی دا خذ فعل امر دی دې کې انت ضمیر فاعل دی دا با زائد ده او یدی چې دی دا مضاف مضاف الیه ورله مفعول دی ښه او پنځم نمبر هر کله چې با په مبتدا داخله شي نو زائد وي لکه بحسبک درهم دا اصل کې حسب مضاف کاف مضاف الیه مضاف مضاف الیه مبتدا او درهم خبر نو دا با جاره په حسب باندې داخل شو دا حسبی کو نو دلته دا با صرف زائد دا عمل کوي لفظي عمل کوي خو نور زائد دا معنی کې څه تبدیلی نه راولي بحسبک درهم نو دلته دا با جاره زائد د ځکه چې په مبتدا داخله شوی ده او شپږم نمبر هر کله چې با په خبر داخله شي نو زائد وي لکه جزاء جزاء مبتدا او با زائده او سیئه ورله دا خبر شو نو دا د حروف زیادت د استعمال ما پوره طریقې مخودلې او پوره تفصیلات می بیان کړه حالانکه په کتاب کې دونه تفصیل سره نشته د هغې یو څو دغه ورکړي مثالونه ورکړي نو کوشش وکړئ چې دا ښه په دغه سره ولیکئ ځان سره نو انشاءالله فایده به درله درکوي زه د دې ځای نه لږ سیټ کېږم تاسو بیا د دې نه سکرین شاټ واخلئ او د هغې نه بیا لیکل وکئ نو یولسم نمبر لام تاکید دی او دولسم نمبر حروف زیادت دی نو لام تاکید مفتوح وي او په اسم او فعل دواړو باندې داخلیږي او په دغه کې زور پیدا کوي او حروف زیادت دا چې کله په کلمه کې موجود وي نو فایده یې وي او چې کله موجود نه وي نو نقصان یې نه وي ټیک شوه او دا حروف زیادت اته دي ان ما لا بیا من کاف لام با د دې حروفو د استعمال د زائد استعمالیدو چې دا زائد وي د هغې د استعمالیدو دا مقامات دي ما دلته ښه تفصیلي لیکلیم دي د دې تاسو سکرین شاټ واخلئ او دا ځان سره ولیکئ انشاءالله په ژوند کې به هم ډېر زیات استعمالیږي په قرآن کې په حدیثو کې د دې استعمال ډېر زیات دی ډېره فایده به درله درکوي نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام